ورونو ګورې زه تاسو ته یو څو خبرې ضروري کوم په دې ځان پوه کړي. نن سبا ډېر خلک په دې غم کې مبتلا دی. هر سړی وي په ما سحر په ما جادو، او بعضې عاملان دي هغوی له خلک ځي او چې څوک هم ورشي وي په تا جادو دی، په تا کوډه ده، او ټول خلک په دې غم مبتلا دی. جی په ما جادو دی یا زما په ښځه جادو دی، او ما ته پلانکي عامل ویلی دی. دا عامل عالم الغیب دی، د غیب علم چا سره دی؟ خو الله سره دی. په دې ګورې ځان پوه کړي. خلک یې په لوی غم اخته کړی دی. هر سړی ټینشن کې پروت دی، په ما جادو دی، په ما چا څه کړي دي. دشمني پیدا ده، قوم کې یو بل سره روان دي، د یو ښځه د ببرې سر دی او داسې نمونه ویښتې دي، نو داسې فارموله استعمال کړي چې دی کله په مامي شک کوي، کله په چاچي شک کوي، کله د تره په ښځه شک کوي، کله په بل، نو دشمني م جوړه شوه. او لوی او شل ډزی په کلاشنکوف اوله چې خدای والا مرګ نه مقرر کړی، خدای بیا جوړ کړي. خو چې د سحر په ډز دی وشو، الله که دا جوړ شي. ټول ورځ په سوچ کې پروت دي، کټ کې پروت دي، په ما خو جادو شوی دی، په ما خو سحر شوی دی. یاد وساتئ وی به انکار د سحر نه نشته، سحر ثابت دی. قرآن شریف صورت بقره کې الله ذکر کړی دی، دا په حضور پاک. خو داسې هم نه چې بس په هر چا ماشومان خلک راولي وي په د سحر شوی دی، په ماشوم خلک سحر ولې کوي؟ د غیب علم خو خدای سره جی، د سره پیریان دي که نه، پیریانو ته د غیب علم خو نشته. قرآن شریف کې الله فرمایي سلیمان علیه السلام چې کله بیت المقدس جوړاو نو کار پیریانو کاو، نو آبادي نیمګړې پاتې وه، او دله ملک الموت راغی و ټیم دی پوره دی. وی الله د عبادت سره به څه کوو؟ وی ته په ممبر کښېنه، امسا دی ته کونټۍ اړه مه کا، مونږ به درنه سو باسو، باقي زمونږ کار دی. دی ته یې کونټۍ کېښود. د قرآن شریف پوی پردي منګړه قصه نه ده. او خپل اعتکاف خانه کې چې دو په کله اعتکاف کو، هغې کې کېناستو، دلته یې کونټۍ کېښود، کونټۍ ویښ په ځمکه و، او پیریان راځي شیشو کې ورته ګوري، وی سړی خو ناست دی، ډبل کار کوي، ډبل کار کوي. چې کله جومات پوره شو نو کونټۍ لاندې نه وی نو وخوړه، نو دی لاندې پرېوته. نو پیریان څه وایي؟ ان لو کانوا یعلمون الغیب فلما فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المبین. مهین چې کله کونټۍ پرېوته پیریانو ته، الله وایي که پیریانو سره د غیب و علم وي نو شیشه کې دننه سلیمان علیه السلام د مرګ نه ولې نه خبرېږي؟ پیریان دي ورسره. قبر نه جیل ته کې جادو راوویستو، خو جادوګر لاړ د قبر سر ته یې دله جادو خښ که کنه، او تا ته وي ورشه د مور د قبر سر کې د تعویز دی، نه هغه راوباس. زمونږ په علاقه کې پخوا یو ښځه، هغې به ما سره جنات او پیریان دي. د ماشوم هم زمونږ په ګاونډ کې وه، نو والد صاحب ولېږلم ته ورشه څه کار دپاره، چې زه ورغلم اوس، او هغې به څو کوټه کې دننه به کټ پروت او خلک به یې کېنول، وی ګورئ بره نه به اوس پیریان جادو راته راوغورځوي، په تا جادو شوی دی. کړپ شو چې کټ ته به تعویز راوغورځوي، ودلید راوغورځېد. سړي به هم وي، ښځې به هم وي، وګوره زمونږ مخکې را پرېوته. زه چې کور ته والد صاحب ورولېږلم نو زه د هغې کوټې ته وردننه شوم. ماشومان خو نه پېژنه کوټې چې وردننه شوم، اوس مې وکتل اوس د هغه ښځې خاوند بره اوس په میز باندې ولاړ دی، او په دې دیوال کې بره په سر کې دا پلاستیکي پایپ لګولی دی، او زه ورته اوس ګورم او په هغې کې څه شی کېښودی، پوکې یې ورکړه، هغه هلته تعویز پرېوت. خو چې دې ولیدم وایي ته دلته څه کوې؟ ما مې والد صاحب تالو مې هغه خو بره پوکي واهله، وایي دا خبیث وي بره د یو کوټه کې تعویز پایپ کې کېدي، پوکې ورکوي لاندې راوغورځېږي. نو زمونږ ښځې خو ساده ښځې دي که نه، په تا تعویز شوی او یو یې ښځې ته چې دې دا ووایي نو بس ښځې خو توبه او باسه، په دې ټول حیات آباد کې به کوڅه په کوڅه ګرځي، او که نه تعویز شوی پلانکي دا او دا او دا، نو ټول خلک یې په غم اخته کړی. او بیا چاله یو تعویز چاله بل چاته وایي وی په تورې چرګې په وینې بدله تعویز کو، هلکه وینه خو نجسه ده. چاته وایي اوسی راوله د هغې په وینه، اوسی د کوم ځای نه پیدا کړم، یاره وایي زه به دله اوسی سرمن پیدا کړم، خو یو 50,000 روپۍ به پرې لګي، پیسو ته چل جوړ کړی دی. یاد وساتئ بالکل سحر دا حق دی، ثابت دی، خو زه راته دم خیم هغه دم چې الله خپل مبارک پیغمبر ته ښولی دی چې هغه د معوذتین دی. په یقین ساتئ په الله. روحاني